بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري نو منګه منصوبات او بیا به منصوباتو کې دویم نمبر مفعول به شروع کړو. اول موږ د مفعول به تعریف کړو اسم ما وقع عليه فعل الفاعل او بیا موږ ویلو چې د مفعول به په خپل فاعل باندې مخکې کول کله جایز کله واجب کله ممتنع دي. دا مخکې ویل شو. دغه شانتي موږ دا خبره کړې وه چې د مفعول به فعل حذف کول کله جایز دي. نو موږ ویل چې کله قرینه موجوده وي د مفعول به فعل حذف کول جایز دي. او څلور ځایونه داسې دي چې الګې د مفعول به فعل حذف کول واجب دي. په هغه څلورو ځایونو کې اولنی ځای خو سماعي و، مطلب د عربو نه داسې اورېدلی شوي دي چې عربیان په دې کې دغه حذف کوي، فعل حذف کوي. او هغې لپاره درې مثالونه امرأ ونفسه، اصل کې اترک امرأ ونفسه عنده خيرا لكم عنده عن التثليث واقصدوا خيرا لكم اهلا وسهلا اتيت اهلا ووطئت سهلا. بیا موږ دویم هغه دی چې هلته د منادا د فعل لپاره د مفعول به لپاره فعل حذف کول واجب دی، تحذير دی لکه اتقي دغه اياک والاسد. او دریم نمبر چې هلته د مفعول به د فعل حذف کول واجب دی عالم ما اذمن عامله على شدید تفسیر پورا تفصیل شوی ان شاء الله. بیا سلورم هغه دی چې هلته د مفعول به فعل حذف کول واجب دی هغه د منادا موږ ویلو هو اسم بمدعو مدعو بحرف النداء. هغه اسم ته لګیږي چې د حرف ندا په ذریعه سره رابلل شوی، د حرف ندا په ذریعه سره د اواز کړل شوی هغه ته منادا وي. موږ ویلو یو منادی دی یو منادا دی. منادی ویلګي اواز کوونکی ته، منادا چې چا د اواز کړل شوی حروف ندا د کوم حروف په ذریعه سره چې کړل شوی، او جواب ندا چې د اواز د صد پاره کړل شوی ورته لکه یا موسی لا تخف. نو بدی کې دا یا حرف ندا ده او متکلم چې دا منادی دی او موسی دا منادا ده او لا تخف چې دا جواب ندا ده. یم ویلو چې دا حرف ندا هر حروف ندا پنځه دي، یا ایا حیا ای حمزه مفتوحه. پدې کې دا ایا او حیا د بعید د پر راځي، مطلب منادا لري وي هاي د من आवाज کوو ایا حیا به استعمالو. منادا قریب وي لای لپاره ای او حمزه مفتوحه دا به استعمالو، ای او حمزه مفتوحه. او یا عامله د قریب او د بعید دوانو د پر راځي. خو چې حروف ندا دي نو دا به قائم مقام وي د ادعو فعل لپاره. دلته دا فعل حذف کول د مفعول به لپاره واجب دي. د دې وجوب وجه دا دی دا څنګه واجب دي چې کومنګه دا حذف نه کو نو بیا په یو جمله کې د اصل او د نائب په جمع باندې راتل لازم شي، او په یو جمله کې د اصل او نائب دوانو راتل چې دا ناروا دي دی وجنه، او یا د کثرت استعمال د وجنه د تخفیف لپاره دا وجه ما تاسو ویلي. دا اوربین دا عام طور باندې په الفاظو کې ذکر وي، کله کله د الفاظو نه جننه حذف وي لکه یوسف اعرض عن هذا قرینه پکې موجوده وي. لدای پر خپل شرایط دي چې دا به مستغاث نه داخله اسم اشاره بنوي مندوب بنوي. ښه بیا موږ ویلو چې په منادا اعراب په سلور قسمه ده. په منادا باندې سلور قسمه اعراب راتلی شي، یا به منادا مرفوع وي، یا به منادا مجرور وي، یا به منادا مبني بر فتح وي، او یا به دا منادا منصوب وي. منادا به مفرد معرفه کله وي، مفرد معرفه منادا به مرفوع کله وي. نو کله چې منادا مفرد وي او معرفه وي، مفرد وي یعنی مضاف شبه مضاف نه دا تمایل مفرد د سوسو په مقابله کې راځي، د سلور مفرد راځي د مرکب په مقابله کې، مفرد راځي د جملې په مقابله کې، مفرد راځي د تسنیه او د جمع په مقابله کې، او مفرد راځي د مضاف شبه مضاف په مقابله کې. ندل کې ته مضاف شبه مضاف مراد ده. او معرفه چې نکره نه وي، بیا معرفه موږ وی چې په دوه قسمه یو اسم یا د مخکې نه معرفه وي یا د حرف ندا دراتلو د وجه نه معرفه شوی. نو په دوه صورتونو کې با منادا چې مفرد معرفه وي دا مبني په علامه د رفع باندې لکه یا زید یا زیدان یا زیدون یا رجل. بیا موږ د دې وجه ویلو چې دلته به منادا چې مفرد معرفه وي نو مبني په علامه د رفع باندې دی وجه راځه چې دا منادا د ادعوک د کاف خطابي په ځای باندې راغلی، او کاف خطابی اسمی مشابه د کاف حرفی سره، او کاف حرفی د مبنی د دې وجنا کم اسم چې د دې په ځای باندې راغلی نه به مبنی وي.
و موږ ویلو چې منادا به مجرور کړه وي نو کله به منادا باندې لام استغاثه داخل شي نو التقبا دا منادا به مجرور وي استغاثه معنی ما فریاد طلب کول او په دې کې کم کس چې فریاد طلب کوونکی نه هغه مستغیث دی د چا نه چې فریاد طلب کوي ته مستغاث وي د سره پاره چې کینه هغه ته د مستغاث له د چا د پاره کوي کنده چا نه چې فریاد طلب کوي د سره پاره چې فریاد طلب کوي نه ته مستغاث له وي لکه ما یا لزید للمسلمین نو زه مستغیث یم او زه چې دا مستغاث دی او د للمسلمین مسلمانانو مدد وکي نو دا چې دا مستغاث له دی بیا موږ ویلو چې دا منادا چې کله لام استغاثه به داخله شي په منادا باندې نه دا به مجرور ځکه وي چې دا د حرف جر سره مشابهت لري او حرف جر چې نه دا جر ورګي دا به مجرور ورګي دویمه موږ دریم چې منادا به مفتوح کله وي مبني بر فتحه به کله وي نو منادا په اخره کې چې کله الف د استغاثه راشي یعنی دا استغاثه د استغاثه کو تاسو پیژنه نو چې کله لام د استغاثه پر راغله نو بیا مجرور وي وکه الف په کې د استغاثه پر راغله نو بیا به داغه مخکې حرف تلین دا به مبني دا به دغه بوي مبني بر فتحه بوي دا یو وجه ده چې لکه دا الف په اخره کې راغله نو الف همیشه پر ځان مخکې مفتوح غواړي فتحه غواړي بیا موږ چې کله منادا مضافي یا شبه مضافي یا نکره غیر معین وي نو په دې صورت کې بعد منادا چې دا به منصوبي دا منادا به منصوبي ځکه چې دا د مفعولیت ته وجنه او منادا چې مضاف الیه لپاره مثال یا عبد الله منادا چې شبه مضاف الیه لپاره مثال یا طالع عن جبل شبه مضاف ما تاسو ته تعریف کړو چې دا شبه مضاف چې د مضاف سره مشابهت لري لکه څنګه چې مضاف معنی بغیر د مضاف الیه نه پوره کیږي دغه شان دی شبه مضاف د معنی سره د خپل معمول نه چرنده نه پوره کیږي او بیا موږ چې نکره غیر معین وی لکه وړون سره دا خبره وکي چې یا رجلن خود بيدی اے زمال اسون سین وصل کې دا رجلن اگر چې منادا ده او حرف انده په داخل شوی دا خدا معرفه بالنداء نه ده ولې ځکه چې سړی لون ده او که رو سړی دا وای چې یا رجلن نو بیا یا رجلن دا لپاره ویل صحیح نه دي بیا به یا رجلو وای ځکه چې دا کم چې صحیح سړی ده د چې چا د आवाज وکړو نه دا منادا دا معرفه بالنداء شولا یعنی مطلب یا لفظ خو عام ده خدای لګي د چې چا د आवाज وکړو د نه معین شخص مراد دی بیا خو شو به منو دا خبر وزر ضروري ده چې منادا با دغه وي اړون سره به आवाज کوي منادي به اړون سره نه بوډ پاکه دا وزور سبق اوس مکه سبق قاعده ده چې کله کله د حرف ندا او د کله کله د حرف ندا او د منادا په منځ کې ايها او ايتها لګولېږي دا به کله لګولېږي چې کله منادا معرف باللام وي کله منادا معرف باللام وي یعنی د لام په ذریعہ سره معرفه شوی وي نو په دغه صورت کې بیا به د حرف ندا او د منادا په منځ کې به منګه لفظ د ايها او ايتها به سیوا کوو پوه شئ لفظ د ايها او لفظ د ايها به د مذکر د لپاره سیوا کوو او ايتها چې نه دا به د مؤنث لپاره سیوا کوو لکه د ير رجل دلته کې دا منادا چې دا معرف باللام ده نو چې په معرف باللام باندې یا داخله شي نو دې به مېس کې چې مذکر او د منادا ته وګورو که منادا مذکر وا زمیم چې یا ايها پوه شئ او که منادا چې نن دا دغه وا لکه د مې ان نفسو یا نو دا یا چې کنه دا حرف ندا ده او معرف باللام باندې دغه ان نفسو مؤنث صفای ده ها نو دې په شروع به کې بدل کوم ايتها د مذکر لپاره به ايها لكم د مؤنث لپاره به یو خدا خبره ده بری کې چې کله دا ايها په کې راغی نو ترکیب بسنګ کوما او دویم دا چې ايها په کې تول راوړي وجه صدا نو وجه دا ده چې یا حرف ندا چې دا هم د اسم علامه ده حرف ندا هم سره او معرف باللام هم د اسم علامه ده او دا شانتي د لام په ذریعہ سره هم یو څه معرفه کیږي او دا زنده په ذریعہ سره هم سکیږي نو دا چې دوا معرف باللام په یو بل باندې داخل شي دوا معرفي په یو بل باندې ران شي یا دوانه اسمونه چې دا په یو بل سره ران شي ندی په منځ کې دا ايها او یدوها ټکي لګول غوړي
پوه شو به معنی و چې کله دا راغی کنه نو ترکیب موږ څنګه کوو دا چې په قیامت کې کته اوس چاوي کنه چې ایها یتها راشي ترکیب څنګه دا یو ترکیب دی که په قران کې راځي که په حدیث کې راځي کلنډه جمله راځي که وګړه جمله راځي که ګرانه راځي که آسان راځي خو چې ایها یتها راغی په نوم باندې ایها یتها لاغي ترکیب بدای یا حرف ندا قائم مقام خدا ادعو فعل دی کنه ها دا خبره خو یاد ده کنه ادعو فعل او نه ضمیر پکې فاعل ترکیب موږ رسکو ایو یا ایتو دا به معلوم مضاف او ها مضاف الیه مضاف سره خپل مضاف الیه موصوف سبي او دا خو بوله سي صفت واس موصوف سره خپل صفت نه منادا مفعول به نور بیا ځان لا قصور خبره ده چې فعل سره خپل فاعل او دا واښو به معنی قرآن مجید کې یا ایتو النفس المطمئنه نو ایتها مضاف الیه موصوف النفس موصوف او المطمئنه ولا سو صفت وصل لګي موصوف سره خپل صفت نه دا صفت شو دی موصوف د پاره دلته چې مطمئنه وسره نه نبي ابا دا موصوف ډایرکټ بول صفت جوړه کنه خو چې مطمئنه وسره ده نبي ابا النفس المطمئنه غدانه موصوف صفت الاول باغ جوړ کړ بیا بدا پوه شو به معنی یا ايها الرجل دي بس انتر کوما یا حرف اذا قائم مقام لا ادغو فعل اي مضاف او ها مضاف سره خپل مضاف لینا موصوف او الرجل ولا صفت موصوف سره خپل صفت نه دا برته دی یا ایها الناس ځان له ترکیبونو کوي یا ایها الرسول صحیح ده یا ایها الذين امنوا واښو به معنی یا اهل الكتاب لا تغلو دا څومره چې لکه دا سبق چې تا وی کنه نو لکه تعالی کا په قران کې کا په حدیث کې کا په عربی کې کا په هر ځای کې حرف ندا ټکی راځي کنه حرف ندا حدیث سره دغه صورتونه دي لکه یا به ایها ای دوار راغله یا باندې راغله کنه راغله جو بیا دغه پرونی ترکیبونه دي او راغله جدا یو ترکیب دی اسانه خبره ده واښو به معنی دینه بعد بیا دا خبره کوي چې ترخیم د منادا دا هم جایز دی ترخیم دا ویلېږي نرمۍ کول دا ترخیم څه ته ویلېږي کله کله د تخفیف د پاره د منادا د اخرنا حروف حذف کول کېږي کله د منادا د اخرنا د اسانتیا د پاره د نرمۍ د پاره څه کېږي حروف حذف کېږي لکه منصور دی کنه منصور چې بلې باندې یا د اخر کې نو دې دا غوي یا منصو څورته وي یا منصو او عثمان دی نو عربیان وی یا عثما پوښتنه به معنی یا مالک ته وی یا مالو سوی یا مالو وسدلګه دا قاعده خدا د ترخیم د منادا خو ترخیم څه ته ویلېږي چې کله د اسانۍ لپاره د نرمۍ لپاره د منادا د اخرنا حروف حذف کولېږي وس کله به یو حرف حذف کو کله به دوه حرفونه حذف کو نو بری کا قاعده دا چې کله د منادا په اخره کې حرف صحیح راغلی وي د منادا په اخره کې حرف صحیح راغلی وي او د حرف صحیح نه ما قبل حرف مد وي حرف صحیح وي او د حرف صحیح نه مخکې څه وي مد وي یو صورت دا ده او کله چې د یو اسم په اخره کې د منادا په اخره کې دوه داسې حروف وي چې په یو ځای او په یو ځای راځي نو په دې صورت کې به موږ دوه حرفونه حذف کوو او کدا خبره نه و چې بیا په اخره کې موږ یو حرف حذف کوو لکه ګوره یا منصور دی نو منصور په اخره کې وګوره چې را راغله یعنی حرف صحیح راغله او د حرف صحیح نه ما قبل چې نه حرف مد لري کنه نو په دې کې موږ دوه حروف حذف کړی دي نو یا منصور د موږ سوایو یا منصو یا ما وی چې د دې په اخره کې داسې حرفونه ایتوا چې هغه یو ځای راځي لکه الف نون زائدتان نو یا عثمان په اخره کې الف نون زائدتان دي نو موږ به تاسو وایو یا عثمو یا عثما پوه او یا مالکو ده نو په مالکو په اخره کې داسې حرف صحیح چې مکه د حرف علت راغله دشته نشته او داسې دوه حروف کې شته چې یو ځای برازي نو یا مالکو ته بسو وایو یا مالو الکه په دې پوه شئ تاسو یو خبره موږ دا وکړه چې ترخیم د منادا دا جایز دی ترخیم څه ته وایي د نرمۍ کول لپاره د اسانۍ لپاره د منادا د اخر نه حروف حذف کول بیا به کله موږ یو حرف حذف کوو کله به موږ دوه حرفونه حذف کوو نو قاعده به کې سره کچرته د منادا په اخره کې حرف صحیح او ما قبل د حرف علت وو یا د منادا په اخره کې داسې دوه حروف چې یو ځای راتل او یو ځای تلل نو بیا به دې کې موږ د دوه حروف حذف کوو او کدا خبره نه و چې صرف اخرنه حرف حذف کیږي هله پوه شو به معنی
باندې باندې تاسو پوه شئ اوس ډیر شي دغه دي تاسو ځان له وسوي لکه یا ابرار دی ابرار نو په اخره کې حرف علت اخره کې حرف صحیح راغله او ما قبل دی مد راغله نو چې بریګه ترخیم د منادا کوم څه وایم یا ابر خو اوس دا خبره ده بیا ختم شي دا چې به د منادا کې چې کله موږ ترخیم وکړو نو دې د منادا مرخم وای څه ورته وای مرخم نو بدی منادا مرخم باندې به کوم اعراب موږ وایو پرې باندې بس اعراب زبر په زیر په پیش په وایو یو خبره خدا ده چې کله تر دې حرف حذف کې او په اخره کې پرې باندې کم حرکت پاتې شو جواب په وای لکه مالک دی کنه نو مالک نه چې کله ځل اخره کې لا کاف کټ کما نو سبب ما یا مالک پوښوي یا منصور دی چې سبب ما یا منصور یا عثمان دی چې عثمان ته بسې ما یا عثمان نیو خدا دی چې بس دغه کم حرکت پاتې شو د قبل ورګي او دویم خبره بلېږي دا چې دا بلکه اوس مستقل منادا مفرد معرفه شي سبا شي مستقل به منادا مفرد معرفه شي او چې منادا مفرد معرفه نو پای باندې څه علامه راځي رفع نو یا مال تا یا مال ویلم جایزي سویل جایزي او یا منصوب وجوده او یا عصم ویلم جایزي او یا عصم ویلم سری جایزي لکه پوه شو مې باندې اوس چې دې الکانو څومره نمونه دي جو ورځي په لکه امجد ده دې په اخره کې ما عدالت حذف کما نو سبب ما یا امجا او یا امجو پوه شو دا اصغر علی ده نو اصغر ته بس ما یا اصغر یا اصغر لکه پوه شو مې باندې د چې څومره نمونه دي په دې ټولو کې دغه ترخیم د منادا جایز ده ها دا وای بیا زمکه بیا خبره ده وای ان کان معرفا باللام کچرته منادا معرف باللام وا کچرته منادا معرف باللام وا نو څه خبره ده دا خبره ده چې کله منادا معرف باللام وی نو د دې حرف ندا په ګلانه په مدغه لیکل خو صحیح نه لیکل وای کچرته منادا معرف باللام وی نو په دې صورت کې بعد حرف ندا او د دې منادا په منځ کې لفظ د ایها او ایتها براوړو ایها به د مذکر لپاره او ایتها به د مؤنث لپاره راوړو قیل لك ویلګي با یا ایها الرجل یا ایها الرجل دلته ګوره حرف ندا او الرجل چې نه دا سره منادا مفرد معرفه ده او معرف باللام ده نو په دې باندې منګه په منځ کې سره وړو ایها راوړو او ایتها یا ایتها المرأه یا ایتها المرأه الکه پوه شو دې باندې په دې باندې پوه شو ويجوز ترخيم المنادا او جائز ده ترخیم د منادا ترخیم په لغت کې به معنی د نرمۍ سره راځي حذف کول باندې او په اصطلاح کې څه ته ویل کېږي چې د کلمې د تخفیف د پاره د تخفیف حاصلولو د پاره د منادا په اخر کې څو حروف حذف کول ويجوز ترخيم المنادا ترخیم منادا د الف سره هو حذف في اخره د منادا په اخر کې حذف کول کلمات حروف حذف کول للتخفيف د پاره د سو د تخفیف کما تقول في مالك يا مالو یا مالی لکه یا مالکو کې بسوي یا مالو یا وفي منصور یا منصور یا منصوب او في عثمان ابو عثمان کې با یا عثمان یا عثمان وس ګوره دل کې قاعده نه لیکلې چې بیا مالکو کې سور په کړی دي یو او بیا عثمان کې او بیا منصور کې او قاعده نه ذکر کړي پوه شئ او چې را ما مثال نو ذکر کړلو جدول و بیا قاعده بدول دین راوباسي نو ما ته معلومه نو ما د قاعده په خپل باندې راوباسه لاندې پر شي کوم لیکل دي چې کله منادا په اخره کې داسې حرف صحیح وي چې دا غینه ما قبل حرف علت وي نو بیا به سور وباله کو وا او کچرتا د منادا په اخره کې داسې حروف چې هغه دواړه په حکم دی یو کې دواړه یو ځتل او دواړه یو راتل نو بیا به سو ادب کوم دوا او کله د خبرې نه بیا به سور وباله کوم یو وس په منادا باندې منادا مرخم باندې بس اعراب وي نو هغه ويجوز في اخر المنادى المرخم او جائز په اخر د منادا مرخم کې الضم ضمول دغه دا مستقلی سم د منادا د مفرد معرفه نه والحركه الاصليه او یو حرکت اصلي مطلب لري چې د مخکنه کوم حرکتو جواب کما تقول في يا حارث فيا حارث کې بسوي يا حارو يا حاره الګه پوښوي وسوي واعلم ان يا من حروف النداء قد تستعمل في المندوب ايضا واذا يا حرف نداء نه واذا کله کله په مندوب کې استعمالېږي مندوب ما ته ګورئ مندوب دا لفظ اغستل شوی د ندبه نه او ندبه ویل کېږي
د مړي محاسن یادول او پاګې باندې جړل د پاره د دې چې خلکو ته پته ولګي چې د صالحه ډیره عظیمه ده بنګ باندې په پښتو کې به موږ دې شو کنه چې مړ چې پاګې باندې غاړي ویل دی غاړو ویلو د پاره هم حرف ندا راځي لکه حرف ندا خو دې لپاره راځي کنه چې ته مخاطب ځان ته متوجه کولو لپاره आवाज کې کنه ها نو الله کې خو مړ لري او دا یې زما پلار او یې زما کاکا او ته زما نه لاړو چې چاته پرې خو دما دا پیسې پکې کوي ټپې پکې وای راغلي نو دا خو حرف ندا خو لکه دا متوجه کول لپاره الله کې شی مړ دی نو ته څنګه دا متوجه کې خو لکه کله کله او دې نتبه لپاره د مندوب لپاره هم دغه حرف ندا استعماليږي لکه پوه شو دې باندې نو ته بس ته وای د مړي محاسن یادول په هغه باندې جړل د پاره دی چې د خلکو ته پته ولګي چې د صالحه په موږ باندې ډېره سره عظیمه ده ځکه موږ جوړو کنه خلک وایي چې مړ اړو چا بس جړل نو ویلوریانو بس جړل کنه جړل وینا نه جړل وې مړ دې پکور کې په جوندوري می سیت نو ول په بس وځړي هغه پوه شو به باندې ها نو دا خو د ندبه تاسو به جنا ندبه ته وي وس په دا مندوب څه ته وي نو مندوب هر هغه لفظ ته وي چې داغه په وجه سره یعنی د وا او د یا په ذریعه سره د وا او د یا په ذریعه سره د خپل غم اظهار کول د وا او د یا په ذریعه سره د خپل غم اظهار کول لګی دي وقد وعلم ان یا من حروف النداء قد تستعمل دا استعمال ولګي په مندوب کې هم دا غرنګي او مندوب څه ته وای او هو المتفجع عليه بیا او وا چې هغه چې هغه په ذریعه سره د درد اظهار کړل شوی د خپل غم اظهار کړل شوی د غم اظهار کړل شوی د یا د وا په ذریعه سره د یا د وا په ذریعه سره لکه وا زیداهو یا زیداهو نو وا زیداهو یا زیداهو دا غاړو هغه واو یا دي ندی بری وا او یا چې په کوم لفظ باندې داخل شول نو دغه دا ویلېږي مندوب صورت ویلېږي مندوب الګه پوښوي او هو المتفجع عليه دا هغه اسم دی چې پای باندې خپل غم ظاهر کړل شوی درد ظاهر کړل شوی دیا او دوا په ذریعه سره دیا او د څه په ذریعه سره دا واو نو وا یا او وا کما یقالو لکه ویلېږي یا زیداهو وا زیداهو الګه پوښو به معنی بیا وایي چې وا مختص د مندوب سره یعنی وا چې نه په وا سره صرف مندوب واسط مندوب ته پر استعماليږي د حروف ندا لپاره وانه استعماليږي د منادا لپاره او دا یا چې نن دا عام دی دا په منادا هم استعماليږي د منادا لپاره او د مندوب لپاره د هم استعماليږي لکه پوه شو باندې او څنګه چې لکه د منادا احکامات دي دغه شان دي د مندوب دي لکه منادا چې مفرد معرفه جو مبني په ضمیر باندې نو دغه شان دي کدا منادا مفرد معرفه و نو دا به مبني په ضمیر باندې مبني په علامه طرف باندې لکه موږ یا زیدو کنه نو دلته به وا زیدو سو وا زیدو او الدغه موږ وی چې لکه د استغاثه لام استغاثه به داخله شي نو الدغه موږ یا لزید دلته مسوي ولا زید الدغه موږ چې کله په الف استغاثه داخله شي ها نو دا مبني پر فتح به کنه نو دلته ګوره وا زیدا هو الف استغاثه په لا شاته داخله شوی دا نو دا مبني دی په فتح باندې دغه پوهه دغه شان دغه مضاف شي به مضاف نوم دغه خبره ده نه و فوا مختصه بالمندوب یعنی واسف د خاص کله د مندوب د پاره او یا جندا مشترک ده بین النداء والمندوب د نداء لپاره هم راځي د مندوب لپاره هم راځي وحكمه في الاعراب والبناء او د دې حکم په معرب او په مبني کې چې دا مندوب او معرب کې مبني به مثل حکم المنادا د منادا د حکم بشند به الګه پوه شوي نو نن سبق خو موږ یو د پرون سبق خلاصو ویلا یعنی منادا تعریف وکړو حروف نداء وی کله کله منادا حذف کولېږي او د منادا د فعل حذف کول ولې واجب دي دا یو وجه ویلا بیا موږ د منادا غ اعراب پرون موږ ویلا موږ دا غي خلاصو ویلا چې منادا باندې څلور قسم اعراب راځي دا په کله کله راځي دا یو وجه موږ بیا موږ قائلین سبق یو قاعده دا ویلا چې منادا چې کله معرب باللاموي نو پدې باندې با د حروف نداء او د دې په منځ کې با لفظ د ايها او يتها داخله وجه ویلا مثال مو بیا موږ چې ترقیم څه ته وایي ترقیم د منادا جایز ده ترقیم د منادا کې بکله یو حرف حذف کو کله بدوا حرف حذف کو او بیا په دې مرقم منادا مرقم باندې با اعراب سوایو دا وې او بیا موږ چې دا حروف ندا دا لکه څنګه چې په منادا داخليږي دا غنګ په مندوب باندې هم داخليږي
او د مندوب بیا موږ خبرې اترې وکړلې چې مندوب څه ته وایي دا ماخوذ د ندبې نه او ندبه په مړی باندې جړل د مړی باندې فریاد کول د هغه محاسن د هغه خوبه یادول د پاره د دې چې پته ولګي چې دا ثانیات چې د سره عظیمه ده او اصطلاحي تعریف اداره چې دا هر هغه اسم ته ویل کېږي چې داغه په درې سره دوا یا د یا په درې سره خپل غم ظاهرول خپل خفقان ظاهرول پوه شئ دا خبرې وکړه دا ولي کوي دا ځان ته کار ولي کوي دا کور یا ایها الرسل کلوا من الطيبات یا ایها الرسل کلوا من الطيبات یا ایتها النفس المطمئنه یا ایتها النفس المطمئنه یا نساء النبي لستن كأحد من النساء لستن شره لستو فعل ناقص ده او تن ضمیر جنانه ليس فعل ناقص او تن ضمیر به بګي اسمي اخو بيان لکوي كأحد من النساء ترکیبه وګي کاف حرف جر او احد مجرور جار مجرور بلول متعلق په دا پوره په ثابتن یا ثابتون پوره کنه او بیا بدا من النساء به هم په دغه ثابتون پوره متعلق دوا متعلقان بولو بس یا نساء النبي یا نوح انه ليس من اهلك یا نوح انه ليس من اهلك نو انه کې وې هلګه فانه کې بل ان حرف مشبه بالفعل تعريفه او به چې ليس راغی کنه نو ليس فعل ناقص وي نو ليس فعل ناقص سره خپل اسم او خبر نه دا خبر دي ان لا پاره بیا به شروع هلګه پوه شو به باندې دې ته وګوره فکر کوی یا اهل الكتاب لا تعالوا الى كلمه یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه یا ایها النبی څنګه یا ایها النبی یا ایها النبی لما تحرموا دا کوله شي کنه یا ایها النبی بل تاسو آیت ته وکیته یا ایها النبی قل لازواجک ذا یا ایها النبی قل لازواجک یا ایها الرسول یا ایها الرسول بلغ ما انزل ما دغه ما بسې ځان جوړه ما موصوله ما انزل الیک یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وکم لیکي جدا الیک او من ربک ځوانه با په دغه پوره انزل پوره بدغی بلو یا ایها الذين امنوا یا ایها الذين امنوا توبوا الى الله ورغه وسخه توبوا الى الله توبه نصوحا نسوي دا توبه نصوحا د توبې لپاره مفعول مطلقه هغه وایي یا ایها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا یا ایها الذين كفروا سره لا تعتذروا اليوم هلکا تب سوی چې ما قرآن مجید ترکیب نه کړای کنه نو مال دا نه راځي دا خبره چې تا کوله نو ته ګناګاری بری باندې ولی راتل نه راتل دا خبره نه ده تا چلیس دکو و چې دا په قرآن مجید کې راځي په حدیث کې راځي حدیث د طالبین نه ولا حدیث به نشته دي حروف ندا راګه زر مالا حروف ندا پکشته نشته پایګه راګه زر لاین نه لیکره فهرست نه لیکره فهرستو نه جو به څنګه معلومو دا دوه به یو درې ټکی معلوم کړه نه پاتې حدیث کې دا حدیثونو کې ها یا دا غوري کې کنه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم یا ایها الناس اعبدوا ربکم بس دا قول کوم پورا ده یا ایها الناس اعبدوا ربکم بس زه تاسو واړو کنه ټکی ما دا کړل جو بیا به تاسو ته پرې دا راولې